1 مارچ 1894 ضلع بدایون شریف کې د دې ولادت او پیدایش شوی دی. او مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په بر صغیر کې دا یو مایناز مفسر او دا محدثو دا مورخ دی. مفتی احمد یار خان نعیمی مقررم دی، مناظرم دی، مفتیم دی، مدرسم دی او د ډیرو کتابونو مصنفم دی. او رب ذوالجلال مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت تا د نعتخوانه د شعر او د شاعری په فن کې دا قادر الکلام شاعرو او کم چې د نعتخوانه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام صفت خوانی او نعتخوانی کړي دا رب ذوالجلال په دغه کې مرته لوی ملکه ور کړي وا. او کوم د نعتخوانه چې کوم مجموعه تیار کړي وا په دیوان سالک نوم کتاب باندې هغه دی یو مجموعه تیار کړي ده. د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت د والد صاحب نوم دی حضرت مولانا محمد یار خان بدایونی علیه رحمت، دا د دې د والد صاحب نوم دی. مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت ابتدایی شروع د علومو د خپل والد صاحب سره محمد یار خان بدایونی علیه رحمت سره لومبي د علم او د عرفان شروع قرآن مجید په ناظره باندې وویلو. دینیات فارسی او درس نظامی ابتدایی کتابونه د خپل والد گرامی سره وویل. بیا په 1325 هجری کې د په مدرسه شمس العلوم بدایون کې د داخله واغشتا او الته کې دغه مدرسه چې وا د علامه قدیر بخش بدایونی په نگرانی کې دا شمس العلوم مدرسه دا قائمه وا. 3 کاله علم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه په دغه بدایون مدرسه شمس العلوم کې د کې 3 کاله سبق وویلو. د دغه نه پس سمو د پس جامعه نعیمیه ته لاړو. په جامعه نعیمیه کې مراد آباد کې التا صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی دا مفسر دی د قرآن مجید. مولانا مشتاق احمد میرٹی علامہ عاشق الہی دی سره درسیات کتابونه ویل تر دې چې دا درسیات او درس نظامی تکمیل ته ورسول. په دغه مدرسه جامعه نعیمیه کې چې کله د عمر 19 سال ته ورسېدو 19 سال په عمر کې دته سند فراغت او دستار فضیلت په دغه جامعه نعیمیه کې په 1332 هجری کې دته دستربندي وشوه. او د چې کوم سلسله د چې کوم د بیعت سلسله وا چانه چې بیعت کړو سلوک چانه کړو تصوف تعلق چې د چا سره هغه په سلسله اشرفیه کې د شیخ المشایخ شاه سید علی حسن اشرفی میا علیه رحمت ندی په سلسله اشرفیه کې بیعت شوی او د دې موریدو. او د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت کم چې د درس او تدریس خدمات دي هغه د چانه پټ نه دي، هغه په دې کتابونو کې لیکل شوی دي. چې په دغه مدرسه کې جامعه نعیمیه کې چې په 1332 کې د فراغت او دستربندي شو په دغه کال باندې د په دغه مدرسه کې پوره 1 کال د پاره په مسند د افتا باندې چې څومره د افتا ذمہ داری وي او څومره د افتا ذمہ داری وا هغه ټوله مفتی احمد یار خان نعیمی ته هغه ټوله مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت ته سپورت شو، حواله شو ورته. او وخت تیریدو سره صدر الفاضل سید نعیم الدین مفسر مراد آبادی علیه رحمت دی ته بیا او فرمایل چې تاسو لاړ شئ سید جلال الدین شاه صاحب بهکی شریف والا ته د هغې مدرسې ته د درس او تدریس د خدمت د سرانجام کولو دپاره ولېږلو. هلته کې په بهکی شریف کې دارالعلوم انجمن خدام صوفیه مدرسه وه په ګجرات پاکستان کې.
د پاکستان ته راغو، ګجرات ته بهکی شریف کې الته بیا درس او تدریس کولو. د حافظ الحدیث جلال الدین شاه سے بهکی شریف والا په مدرسه کې الته د علم المیراث د کتاب نه علاوه چې څومره تصانیف د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت دي، دا ټول تصانیف بیا په دغه بهکی شریف د جلال الدین شاه صاحب مدرسه کې دا ټول تصانیف ولیکل. کم از کم زما د علم مطابق 21 کتابونه یا 20 کتابونه مفتی احمد یار خان نعیمی په دغه انجمن خدام صوفیه مدرسه کې 20 یا 21 کتابونه مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت دغلته کې ولیکل. او د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت چې کوم د شاګردانو تلامذو چې کومه سلسله ده، نو ډیر لوی لوی علما او مفتیان هغه د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په سلسله د شاګردۍ کې راغلي، چې په هغې کې د ټولو نه اول شیخ القرآن حافظ الحدیث سید جلال الدین صاحب بهکی شریف والا دام د دې په شاګردانو کې دی. دغه رنګه علامه مفتی غلام علی اوکاړوي دام د دې شاګرد دی. دغه رنګه مفتی مختار احمد خان نعیمی علیه رحمت دام د دې په شاګردانو کې دی. دغه رنګه مفتی اعظم پاکستان محمد حسین نعیمی دام د دې په شاګردانو کې دی. مفتی اقتدار احمد خان نعیمی دا لوی لوی خلک او دغه رنګه په سونو په زرګونو علما لوی لوی علما دا د دې په شاګردۍ کې او په تلمس کې دې سره هغه برخه نصیب شوی وه. لوی لوی خلک د شاګردان دي. او د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت چې کم د کتابونو سلسله ده، کم تصانیف لیکلي، هغې کې پیل نمبر د قرآن عظیم الشان تفسیر، هغه تفسیر نعیمی دی، مشهور تفسیر دی. دغه رنګه نور العرفان قرآن مجید باندې یو حاشیه لیکلې، هغه نور العرفان په نوم باندې. دغه رنګه نعیم الباری فی انشراح البخاری د بخاری شریف یو شرحه هغه مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لیکلې ده. د مشکات شریف شرحه مرآت المناجیح په نوم باندې د مشکات شریف شرحه لیکلې. دغه رنګه 5 نمبر علم المیراث دی. 6 نمبر جاء الحق وزهق الباطل مشهور او معروف کتاب د مفتی احمد یار خان نعیمی دی. دغه رنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان اقدس متعلق یو کتاب لیکلی، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن. 9 نمبر اسلامی زندگی په نوم باندې مستقل یو کتاب لیکلی. سلطنت مصطفی یو کتاب دی. دیوان سالک علم القرآن او رساله نور رحمت خدا بوسیل اولیاء فتاوی نعیمی او د امیر معاویه رضی الله عنه د شان متعلق یو زبردست او بهترین کتاب د مفتی احمد یار خان نعیمی حضرت امیر معاویه پر ایک نظر، دا د دې باره کې یو مستقل کتاب لیکلی. او 20 نمبر د مفتی احمد یار خان نعیمی په تصانیفو کې مواعظ نعیمیه. دغه رنګه 21 نمبر کتاب د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په تصانیفو سلسله کې هغه الکلام المقبول دی. نو دومره کتابونه دومره تصانیف دی کړي دي، بېشماره خدمات د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت دی. دغه رنګه د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت